دینا مخکینی درس کې مونږه د فعل مضارع معلوم داغي گردانم ذکر کړو. د فعل مضارع تعریف مهم کړو او دا خبره هم مونږه ذکر کړی و چې عرب فعل مضارع هغه ته وایي چې پاغي کې موجوده زمانه هم وي او راتلونکي زمانه پکې هم وي. دا خبره هم مونږه ذکر کړی و چې د فعل مضارع په گردان کې دو صيغې یعنی د جمع مؤنث غائب صيغه او د جمع مؤنث حاضر صيغه. مثلا يضربنا تضربنا، يسمعنا تسمعنا، يذهبنا تذهبنا. دا دو صيغې دا پکې مبني دي او تدینه علاوه دا نور کمی دول صيغې دي نو دا دول صيغې دا معرب دي. تدینه علاوه دا خبره هم مونږه ذکر کړی و چې د مضارع په گردان کې بعض صيغې هغه مشترک دي یعنی یو شانته استعمالیږي. مثلا د واحد مؤنث غائب صيغه او د واحد مذکر حاضر صيغه. مثلا تضربو د واحد مؤنث غائب د پاره هم راځي او د واحد مذکر حاضر د پاره هم راځي. دغه شانتي د تثنیه مؤنث غائب صيغه، د تثنیه مذکر حاضر صيغه او د تثنیه مؤنث حاضر صيغه دا درې صيغې هم یو شانتي دي. مثلا تذهبانی، تذهبانی او تذهبانی. اوس راځو مونږه نننی سبق ته. نو د نننی سبق آغاز به مونږه د سلائیډ نمبر 95 نه کوو. نو فرمایی صیغه اور معانی بتائیے، یعنی اول خدا خبر وکي چې دا د څه صیغه ده، تدې معنی څه ده او بل دا معرب اور مبنی واضح کرے. چې معربی نو دا وایي چې دا معرب دی، چې مبنی نو تدې وضاحت وکي چې دا مبنی ده. نو لومبی صیغه ده تذهبو. نو دا تذهبو دا صیغه دا د واحد مؤنث غائب صيغه هم کېدای شي او د واحد مذکر حاضر صيغه هم کېدای شي. کچری د واحد مؤنث غائب صيغه وي نو بیا به معنی مونږ دا کوو چې هغه یوه زنانه زی یا بلاړه شي. زی موجوده زمانه، لاړه بشي راتلونکي زمانه. او کچری دا د واحد مذکر حاضر صيغه وي نو معنی به دا شي چې ته زی یا به ته لاړ شي او دا معرب ده. مبنی صرف دقه دو صيغې دي، د جمع مؤنث غائب او د جمع مؤنث حاضر صيغه. دویمه صيغه ده یذهبنا، دا د جمع مؤنث غائب صيغه ده. معنی دا ده هغه ټولې زنانه زی یا به لاړې شي او دا مبنی ده. دریمه صيغه ده تذهبنا، دا د جمع مؤنث حاضر صيغه ده او دا هم مبني ده. يذهبنا هم مبني ده او تذهبنا دا هم مبني ده. او تدې معنی دا ده چې تاسو ټولې ښځې زی یا بلاړې شئ. تذهبینا دا د واحد مؤنث حاضر صيغه ده او دا معرب ده. تدې په آخر کې چې دا کم نون دی نو دا نون اعرابي دی او تدې معنی دا ده چې ته یوه زنانه زی یا بلاړه شي. نذهبو دا د جمع متکلم صيغه ده. تثنیه و جمع متکلم مشترک صيغه ده، اخیرنۍ صيغه. تدې معنی دا ده مونږ زو یا مونږ به لاړ شو او دا معرب ده. یفتحون جمع مذکر غائب او دا هم معرب ده او تدې په اخر کې چې دا کم نون دی نو دا نون اعرابي دی. تدې معنی دا ده هغه ټول خلق کلاوی یا به کلاو کړي. تفتحون جمع مذکر حاضر او تدې معنی دا ده تاسو کلاوهی یا به تاسو کلاو کړئ او دا هم معرب ده. نفتحو تثنیه و جمع متکلم مشترک، مونږه کلاوهو یا به کلاو کړو دا هم معرب ده. تفتحانی نو دا تفتحانی دا کومه صيغه ده؟ نو دا
د دریو دغه دپاره راځي، تثنیه مؤنث غایب، تثنیه مذکر حاضر او تثنیه مؤنث حاضر. نو که د مؤنث غایب صیغه وي نو معنی به دا شي هغه دوه زنانه هغه کلاوهي یا به کلاو کړي. او کچری د مذکر حاضر وي تثنیه مذکر حاضر نو تاسو دوه سړي کلاوهل کوي یا به کلاوهل وکي. او چې د ښځو وي تثنیه مؤنث حاضر تاسو دوه زنانه کلاوهل کوي یا به کلاوهل وکي. او په درې وړو صورتونو کې دا صیغه دا معرب ده او تدې په آخر کې چې دا کم نون دی دا نون اعرابي ده او دا به مکسور وي. یشربنا جمع مؤنث غایب صیغه ده او دا مبني ده، تدې په آخر کې چې دا کم نون دی نو دا نون دا نه بدلیږي، همیشه دپاره به دا په خپل حالت باندې وي. معنی به دا شي هغه ټولې زنانه اوبه څکي، هغه څکي یا به اوسکي. تشربونه جمع مذکر حاضر او معرب ده، تاسو څکئ یا به اوسکئ. یشربانی تثنیه مذکر غایب، هغه دوه سړي څکي یا به اوسکي او دا هم معرب ده. اشربو واحد متکلم مشترک او تدې معنی دا ده چې زه سکم یا به اوسکمه، دا هم معرب ده. نشربو مونږ سکو یا به اوسکو، اخرنۍ صیغه ده، دا هم معرب ده. یسمعو هغه یو کس اوري یا به واوري، دا هم معرب ده. یسمعانی تثنیه مذکر غایب، دا هم معرب ده او تدې معنی دا ده هغه دوه سړي اوري یا به واوري. تغذبینا واحد مؤنث حاضر او تدې معنی دا ده چې ته یوه زنانه ته ناراضه کیږي یا به ناراضه شي. تغضبونه جمع مذکر حاضر، تاسو ناراضه کیږئ یا به ناراضه شي او دا هم معرب ده. یرجعونه جمع مذکر غایب معرب ده، هغه ټول خلق واپس کیږي یا به واپس شي. لاندې اوس سلائڈ نمبر 96 کې وایي درجه ذیل جملوں کی عربی بنائیے. د اردو جملې دي دا به مونږ عربی ته اړوو او اسانی دي. لومبۍ جمله ده هم جائیں نذهب، تم سب مرد جاتے ہو. تذهبون جمع مذکر حاضر، وہ سب عورتیں پیے گی. یشربنا جمع مؤنث غائب، وہ سب مرد سنیں گے. یسمعون جمع مذکر غائب، میں کھولتا ہوں. افتح واحد متکلم مشترک، ہم سب کھولیں گے. نفتح تثنیہ و جمع متکلم مشترک، تم دو مرد ناراض ہوتے ہو. تغضبانی تثنیہ مذکر حاضر، تو پیتی ہے. تشربینا واحد مؤنث حاضر، تم سب پیو گی. جمع مؤنث حاضر تشربنا، تم سب پیتے ہو. تم سب پیتے ہو. تشربونا جمع مذکر حاضر، وہ دو عورتیں سوار ہوتی ہے. ترکبانی تثنیہ مؤنث غائب، وہ سب جائے گی. وہ سب جائے گی. یذهبنا جمع مؤنث غائب، ہم سب مرد سنیں گے. نسمعو اخرانئی صیغہ، تو ایک عورت ناراض ہوتی ہے. تغضبینا واحد مؤنث حاضر، ہم لوٹتے ہیں. نرجعو لوٹنا مندی نرجعو، رجع یرجعو، ہم لوٹتے ہیں. نرجعو. تم دو مردوں نے پیا، نو دا وسو فعل ماضی صیغه ده پکې. تم دو مردوں نے پیا، تاسو دواړو سکلی دي. نو دا بشي شربتما، شربتما. تم سب مرد سنتے ہو، دا بشتدی معنی ده تسمعون.
نو که د حال جملې وي او که د استقبال جملې وي نو موږ به د فعل مضارع دغه صیغه د دواړو دپاره استعمالیږي. اوس د سلائیڈ نمبر 97 فعل مضارع کے 3 وزن. ماضی کی طرح مضارع کے بھی 3 وزن آتے ہیں یفعلو یفعلو یفعلو. د فعل ماضی په بحث کې دا خبره ذکر کړی شوې وه چې د ثلاثي مجرد د فعل ماضی معلوم کم گردانونه دي نو هغه په 3 وزنونو باندې دي. د هغې لومبۍ صیغه به یا فعلی یا به فاعلی او یا به فعلی، یعنی په عین کلمه باندې زبر زیر یا پیش. دغه شانتي د مضارع معلوم چې کم گردانونه دي د ثلاثي مجرد نه نو هغه هم په 3 وزنونو باندې راځي. د یفعلو په وزن، د یفعلو په وزن او د یفعلو په وزن. یعنی د هغې کومه لومبۍ صیغه ده په هغې کې به یا په عین کلمه باندې زبر وي یا به پې زیر وي او یا به پې پیش وي. نو چې دا خبره زمونږ په ذهن کې وي یعنی د ثلاثي مجرد د مضارع معلوم چې کم گردانونه دي هغه ټول یو شانتي دي، خو فرق به پکې صرف په عین کلمه باندې راځي. کله به په عین کلمه باندې زبر وي، کله به پې زیر او کله به پې پیش وي. نور تفصیلات اخوا په خپله را روان دي. نو لومبی وزن دی یفعلو. مضارع کا تیسرا حرف عین کلمه مفتوح ہے. نو لومبی وزن کم یو دی د یفعلو دی. نو په دې کې کم عین کلمه ده نو په دې باندې زبر دی. نو تدې بشان دي نور کم الفاظ دي یذهبو یفتحو یشربو. نو په دې ټولو کې چې کومه مشترک خبره ده او زمونږ د پویولو دپاره ده نو هغه دا ده چې په دې ټولو کې په عین کلمه باندې زبر دی. اگر چې وزنونه ټول یو شانتي دي خو مونږ ته دا بیانول غواړي چې په دې کې په عین کلمه باندې زبر دی. په یذهبو کې عین کلمه ها ده، په یفتحو کې تا ده او په یشربو کې را ده. یفعلو. نو ته دې ټول ګردانونه دا یو شانتي دي. دویم وزن دی یفعلو، یعنی د مضارع په 3 حرف باندې او دغه 3 حرف عین کلمه جوړیږي، یعنی په دې باندې به زیر وي او دا به د اخیره پورې یفعلو یفعلان یفعلون. د عین کلمه د اخیره پورې چې د یفعلو مونږ ګردان وایو نو په دغه عین کلمه باندې به زیر وي. او ته دې نور مثالونه څه دي یعرفو یرجعو یجلسو. نو دقه شانتي که د یعرفو ګردان مونږ وایو نو په دې کې عین کلمه را ده نو د اخیره پورې به په دې را باندې زیر وي. یعرفو یعرفانی یعرفون تعرفو تعرفانی یعرفنا. دغه شانتي یرجعو او یجلسو هم. دریم وزن دی یفعلو. نو دلته د مضارع کم 3 حرف دی یعنی عین کلمه په هغې باندې پیش دی. نو ته دې ګردان چې مونږ وایو نو د اخیره پورې به په عین کلمه باندې پیش وي. مثلا ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا. او دغه شانتي یکتبو او یسجدو هم. نو خلاصه دا شوه چې د فعل مضارع معلوم د هغې ګردانونه په 3 وزنونه باندې دي، د یفعلو په وزن، د یفعلو په وزن او د یفعلو په وزن باندې. سلائیڈ نمبر 101 درجہ ذیل افعال کی گردان کرے. نمبر 1 یفعلو یرفعو. دلته به مونږ هم معنی یادو ځکه چې آینده کوم الفاظ راځي نو د رفع لفظ دا به پکې استعمالیږي. نو د یفعلو د یرفعو معنی ده هغه اوچتی یا به اوچت کی. یعملو عمل کوي یا به عمل وکي. یرکبو هغه سورلی کوي یا به سورلی وکي. نو ته دې ټول ګردان دا یو شانتي دی. د یرفعو ګردان مونږ کو یرفعو یرفعانی یرفعون ترفعو ترفعانی یرفعنا ترفعو ترفعانی ترفعون ترفعین ترفعانی ترفعنا ارفعو نرفعو. دغه شانتي ګردان د یعملو دی د یرکبو دی. په دې کې عین کلمه ده، په یرفعو کې فا ده، په یعملو کې میم ده او په یرکبو کې کاف دی. اخیره پورې به په دې باندې فتحه وي. دویم وزن دی یفعلو. نو د دې په شان دی بل لفظ دی یرجعو، بل یجلسو او دریم دی یعقلو. نو دلته که مونږ وګورو نو په دې ټولو کې په عین کلمه باندې زیر دی. په یرجعو کې عین کلمه د جیم، په یجلسو کې د لام او په یعقلو کې عین کلمه د قاف. اخیره پورې په دې قاف باندې زیر وي. او دریم وزن مونږ سره دی یفعلو، ینظرو، یشکرو، یرقدو. نو دلته په عین کلمه باندې پیش دی. په ینظرو کې عین کلمه د وا، په یشکرو کې دا کاف او په یرقدو کې دا
قاف. نو اخره پوری با په دې عین کلمه باندې ضمه وي. وسلائڈ نمبر 102 ثلاثی مجرد کے ابواب سے مضارع معلوم کی گردانیں. مخکې دا خبره مونږ کړې وه چې د ثلاثی مجرد شپږ ابواب دي. د ثلاثی مجرد د فعل ماضی معلوم او د مجهول کم گردانونه دي هغه مخکې ذکر کړی شوي وو. د معلوم گردانونه و ضربا، فتحا، نسوارا، سمعا، حسبا او شرفا. او دا غشانتی ته دې ټولو کم مجهولو نو هغه خو په یو وزن او د فعله په وزن باندې لکه ضربا، فتحا، نصرا، سمعا، حسبا او شرفا. وس دلته د ثلاثی مجرد د فعل مضارع معلوم گردانونه دي ته دغه شپږو ابوابونه نو هغه به څنګه وي نو هغه ټولې ذکر کړي دي. نو د ضربه چې کومه مضارع ده نو هغه یضربو ده، یضربو، یضربان، یضربونه، تضربو، تضربان، یضربنه، د اخیره پورې په عین کلمه باندې زیر دی. د فتحه چې کومه مضارع ده نو هغه ده یفتحو، په عین کلمه باندې زبر دی او عین کلمه ده تا. یفعلو په وزن دی، یفتحو، یفتحان، یفتحونه، اخیره پورې به په تا باندې زبر وي. د نسورنه مضارع ده ینصرو، په عین کلمه باندې ضمه ده، ینصرو، ینصران، ینصرونه تر د اخیره پورې. د سمعانه مضارع ده یسمعو، په عین کلمه باندې زبر دی، اخیره پورې به دغه شانتي وي. او په یحسبو کې دا د حسبه مضارع ده، حسبه یحسبو، په عین کلمه باندې زیر دی او اخیره پورې به دغه شانتي په سین باندې زیر وي. او کم اخراني باب دی شرفه، نو د هغې مضارع ده یشرفو، نو دلته په عین کلمه باندې پیش دی. نو په دې دا کم شپږ ابواب دي د ثلاثي مجرد د مضارع معلوم، نو دا شپږ ابواب په درې وزنونو باندې دي، د یفعلو په وزن، د یفعلو په وزن او د یفعلو په وزن. یفتحو او یسمعو، یفتحو او یسمعو دا دواړه د یفعلو په وزن باندې دي. او یضربو او یحسبو، یضربو او یحسبو دا دواړه د یفعلو په وزن باندې دي. او ینصرو او یشرفو دا دواړه د یفعلو په وزن باندې دي. نو دا درې وزنونه پکې استعمال شوي دي. او بل دا د کم شپږ وانه بابونه دي او د دې د مضارع معلوم چې کم گردان دی نو دا ټول یو شانتي دي، خو فرق چې په دې کې کم راغلی نو هغه په عین کلمې سره راغلی دی. په بعضو کې به په عین کلمه باندې زبر وي لکه څنګه چې یفتحو او د یسمعو دی. په بعضو کې به په عین کلمه باندې ضمه وي لکه ینصرو او یشرفو چې دی. او په ځینو کې به په عین کلمه باندې زیر وي لکه یضربو او یحسبو دی. نور گردانونه د هغې حروف او باغې باندې چې کوم حرکات دي نو دا به یو شانتي وي.